د بینډار کالوني د اسرار خان او خیال محمد د دوی د ګردو ملګرو شکریا ادا کوو چې دوی موږ ته یو پروګرام جوړ کړي، مالیې والا سره مشوره وکړه او نن چې کومو خلکو نن چې کومو خلکو په پیپلز پارټي کې د شمولیت اعلان وکړي هغو ته مبارکي ورکوم چې تاسو د ډیرو پارټیانو سره مخکې ملګرتیا وکړه. سر وی خلاص چې ورده ارکانو په لاس ور نو دا کوم خلک شمولیت وکړي د دې خلکو کور ودانۍ ویو 50 کسان او ته خاندانه بیا خاص کار د تروار د جتور ملګری او باب په کار دی ذاته موږ نور سره وتړو دی په خپل معلومه نه ده او دلته شراغلي کم ملمانه دي د آج نیوز نماینده دولت خان کاکړ، سردار فاروق خان کبزی، ولی شاکر، ناصر، شاهد خان سملزی، شیخ جلال، ایوب انجینیر ایوب خان، ملک رسول گلازی، شیرزمان ماما نورنگزی، ابراهیم خان سلکزی، خانزاده علیزی او سردار نصیب حمزازی، خیر محمد صاحب، کمال خیل ناصر، شهزاد خان حمزازی، محمد بشیر حمزازی او شریف خان رسومزی، دلته صوبت خان زموږ د کونسلر لپاره کاندیډیټ و، سلرزی، وهاب خان الخانزی. ځانو ډیر خوشاله سو ظاهر خان سفرزی چې تاسو یو شمولیتي پروګرام جوړ کړئ په یو ډیر ښه پر ښه وخت کې شوي. دویم د خیال محمد د اسرار او د نیک محمد ماما شکریا ادا کوم چې هغه د سنځرخیل لما څخه یو دغه هیر شویه جلال شیخ هم په دا پروګرام کې ډیر غټ تعاون کړی دی. زنده باد جلال شیخ سپیشل شکریا ادا کوو. نو ما ته مو هغه سنځرخیلي دستار هغه د پښتانه چې کوم پټکی دی دا مو را په سر کوي. پښتانه وایي چې دستار تړي هزار دی او د دستار سړي پسمار دی. واقعي معنا دا پټکی هر څوک تړي خو هغه د دستار سړي بیا پسمار دی. څوک د کام د وطن مخکشي کوي. تاسو موږ دغه اهمیت نه لرئ دغن چې تاسو زموږ پر سر دغه د مشرانو یو ډیر لوی دروند عزت او هغه دستار زموږ پر سر کښېښوي. ځانو ناوختي هم ده، زموږ بل پروګرام هم دی. خبرې تاسو ته معلومې دي، ګرد سیاسي خلک یاست، دا بوری دی تاسو ته معلومه ده. دلته زموږ نماینده صاحب هم راغلی دی، دم یو کوسچنیر جوړ کړی دی. والله تا یو انټرویو اخلم د سابقه ایم این ایز او ایم پی ایز باندې. ما والله صحیح دی دربې کو سابقه ایم این ای او ایم پی ایز و موږ تاسو ګرته معلوم دی. ووټ یې یوړئ د کام خدمت یې نه وکړي، ځان یې کامیابه کړي. ما استاد ته یې معنا هغه د اوبه بې راکولې، اسپتال به را سماوي، تعلیم به را سماوي، نوکری به را کوله. تر دغه کار بجای دوی په کرپشن باندې ډیر لوی نظر وایي چې زه ډېرې پیسې وګټم، زه ډېر لوی کمیشن واخم، زه غلا وکم او ډیر په بې شرمي سره دوی د یو ایجوکیشن یو ډیو چې هغه تعلیم را سم کړي، یا د اسپتال یو ایم ایس چې هغه اسپتال را سم کړي، یا د کلي اسپتالونه را سم کړي چې د هغه مصر ډي ایچ او راځي، ډسټرکټ هیلث افیسر. د دغه افسرانو بجای چې دا زما استاد د کوم ضرورت دی تعلیم او علاج، د دغه بجای د بینډار یو اکسین راواستی چې له هغه دی ښه ډېر کمیشن واخلي. نو په دغه کې دا د دوی یو وتیره وګرځېده، دا دوی د غلا کرپشن. ما او تا ته به د سټریټ لایټ را سماوي،
زما او ستا نالۍ به یې راسموله، ما او تا ته به ټرانسفارمر راسموئ، زما او ستا روزګار به یې راکاوئ. تر هغه بجایه دې خلکو معنا چې په محله کې کار وکړي، که ستا په محله کې په کونج کې یو خلاصه مځکه پلاټ یو یا یکړ یا 15 پراته ول، پر دغه دوی قبضه واچول. دا ما او تا ته معلومه ده د دغه بازار د خلاص ځایونه چې کوم دي دا ګر دوی قبضه کړ. آیا دا قبضه و دوی ته روا ده؟ په دې بوري کې 2000 کور داسې غریبان شته چې هغه یو فوټ مځکه نه لري. دا مځکه د ظالم زوی چې ته یې قبضه کوې، دا خو د هغه خلکو حق جوړېږي چې ته دا پلاټینګ جوړ کړې، یو هاوسینګ سکیم ځین جوړ کړې و بې کوره خلکو ته دا پلاټونه ورکړې او باقاعده انتقال ورکړې. پر انتقال د نماینده 1 روپۍ خرڅ هم نه راځي. دا ډي سي خاصه ور اړوي چې دا سکیم دی، په دې کې 1500 کور دي، دغه سکیم کې بیا 1500 کور دي، په دې سکیم کې بیا 1500 کور دي. نو و دغه بې کوره غریبانو خلکو ته به دوی د کور ځایونه ورکول دا زما او ستا د نمایندګانو ذمهواري جوړېدله، مګر دوی هغه کار نه وکړي چې چیرې د سرکار یو مځکه نږدې وه روډ ته و ښار ته وله هغه دوی قبضه کړ. خو خیر دوی هغه وکړ. نن چې دوی راووتل، نن په بینډار کې به اوټ غواړي چې زما ملګري ما ته سیپسونه رالالول، ما ته سې چندې راکولې، زما په جیب سې شنخت کارډونه راچخل چې دا درواخه دا زما د زنانو اوټ ته په خپلې زنانې وراوله پر واچوه. نن هغه خلک دی غواړي ټلیفونونه پسې کوي، سړي پسې لږي کوروله خلک نه ورځي. هغه وایي تا زه دوکه کم، تا ما ته درواغ وویل، تا ما ته د مژک پر لکۍ بازار جوړ کړي، مګر له هغه بعد تا هېڅ هم نه وکړل. ځکه الله تعالی موږ تاسو دغه انسانان پیدا کړي یو، ما او تا ته دماغ را کړي دي، ما او تا په ښو په بد پوهېږو. زاړه نمایندګان که د هرې پارټۍ دي، هر څوک دي، که هغو کار کړی وای زما رنګه نوي خلک بیا نه راپورته کېدل، خلک به د هغو له خدمته شرمېدل. هغو کار نه وکړي چې نه یې وکړي، موږ دا یقینداني وداګر بوري ته ورکو. که هغه سرمایهداره وي، که هغه غریب وي، که هغه بېروزګاره وي، که هغه تعلیم یافته وي، که هغه ریډۍ چلوله، و دې خلکو ته موږ دا یقینداني ورکو، دا باور ورکو چې موږ کامیابي د الله په لاس ده، محنت له موږ غواړي. ستا د ووټ په ذریعه زه کامیابي اخیستی سم، چې زه کامیابه سوم، له کامیابۍ بعد به زه ستا په محله کې په عزت باندې چې څونې ستاسو د محلې حق جوړېدی، دا ذمهواري موږ درکولی سو، دا یقینداني درکوی سو. دا درواغ نه درته یی. که موږ کامیابه سو زه به ګر پنډ را اخم، د ګردې ضلع نوکري به را اخم و بینډار کالوني ته به ورکوم. چې ګردې درکوم مېړه وه چې ګردې راکوې نو یې نه راکوې. دا درواغ دی، درواغ نه درته یی. چې څونې حق د دغې مالې جوړېدی، څونې حق د ګنج مالې جوړېدی، څونې حق د پاړي مالې جوړېدی، د بخمې مالې جوړېدی، د سره غونډ جوړېدی، د میختر جوړېدی، هغه حق ته وراړه په مابین کې کښېږده. محله را وغواړه چې دغه مو وست په یو کال، په دا بل کال مو دغه وست، 15 کاله دا اقتدار د دا حکومت چې پوره کوي. هر 15 کاله بعد ته راسه چای هم دوی درکوي، کالی هم دوی در خوري، غوږ هم دوی درته نیسي. لکه نن چې موږ کریابه یو ستاسو په اوټ دلته درته ناست یو، له تاسو کومک غواړو، له تاسو اوټ غواړو. سهار تاسو به په دې نظر یاست چې څه وخت به نماینده موږ له راځي و موږ ته به یایي چې معنا ستاسو ضرورت راوښوئ. ضرورتونه 3 قسمه دي. یو د انسان په خپل کور کې ضرورت وي، یا به مجبور وي، یا به د رکشې ضرورت وي، یا به په دا کور کې مریض وي، دا سړی به غریب وي، یا به په دې کور کې بېروزګاره سړی د نوکرۍ ضرورت وي. دویم ضرورت چې مېړه اوسېږي په دغه محله کې به د ټرانسفارمر، د ګلۍ، د نالۍ، دویم ضرورت دغه دی، د اوبو. دریم ضرورت چې کوم دی هغه لکه زما او ستا دا سیول هسپتال، زما او ستا کالج، زما او ستا یونیورسټۍ چې هغه د دا ګرد ضلع د خلکو سره ګډه ده. نماینده به
د کور خیال هم ساتي، د محلې خیال به هم ساتي، او د دغه رنګه اجتماعي چې هغه د ګرد ضلع یو مشترکه یا پایده ولس ځینې اخلي هغه سکیمات به هم کوي. دلته دوی څه کوي؟ زاړه نمایندګانو یو 50 کسان دا 100 پیارې دوی پیدا کړي، دا چې زما چوپړ هم وه، زما پر ځای درواغ هم ووایه، خرچه په جیب کې واچوه، ښکنځا بیا هم ورته وکړه. ګوره عزیزانو، موږ تاسو دلته قبایلي خلک یو، موږ تاسو ځان ته پښتانه یو، ما او تا که فایده غواړو، ضرورت مې وي هم په عزت یې غواړو. په بې عزتي چې ستا به خرق سري وي، ستا به د صدرۍ نیمۍ نه وي، ستا به لمن پرې وي، ستا به کالي ختلي وي، او د هغه باوجود به هم ته یا یوه کیسه نه ده هېڅ ماته فایده راکړه. فایده دا رنګه خلک نه غواړي چې ښکنځا به هم ورته میلاوږي، فقرجن به هم ورته یایي، نیستمن به هم ورته یایي، خدای به نیستمن کړی. وټ ښایسته انسان خو دی، دا ستا رنګه سونډه لري، دا ستا رنګه سترګې لري، دا ستا رنګه ګناه لري. دا په غرونه هم دغه نمایندګانو و دې غریبو خلکو ته ورکړل. فایده خو څه کوي؟ نوره بې عزتي ور واړول. موږ دا یقینداني درکوو چې انشاءالله فایده به هم وي، عزت به هم وي. نه دی راغلی پر دې بوري باندې یو پړه لیکه، یو تعلیم یافته سړی په سیاسي پروسس کې پاته سوی وي، یوه بیلچه تسه کله نغره راغی منیسټر سوی، بل له کله به راووتی منیسټر سوی. هغه دا وایي چې زه خیال د چاونۍ ساتم، زه د دا خلکو نه ساتم. تا ته ووټ چاونۍ نه دی درکړی، دغه غریب عوام درکوي. که چاونۍ چاته ووټونه ورکول، د چاونۍ به نو 500 زره ووټوي، 19 حیثیت به ته دا عوام دی، دا 80% به تا ته دی سات درکړی، موږ منو. مګر دی څه کوي؟ دی د عوام کار نه کوي، د عوام پر حقوق یې ډاکه اچولګې ده، الټه عوام ویرېږي چې معنا ما چاونۍ راولي، دا د اوس ستا چاونۍ راولي، ستا ولس په مخه واخیستی، ته اوس ورسه په جیټکي کښېنه، دی د تا راولي. ته ولې نن پریشانه یې؟ ته نن ولې دی تک توره وشته؟ ستا ولې نن سوړان وچ دي؟ تا نن تا پخوا د قرآن پر نامه ووټ غوښتی، نن ولې د خیل او د ځای پر نامه سهار وختي د ملا پر اذانو د میړه په کور کې موټر ودرې چې عزیزي ده؟ دا د کام پر نامه، د اسلام پر نامه، د خیل او د ځای پر نامه چا د درواغو سیاست وکړي. نن د ولس میدان دی، دا انصاف دی، دا ټول لګېدلی دی، دغه هر کور ځان ته یو معنا راوړي. دغه حیثیت و تاسو ذوالفقار علي بټو درکوي. پخوا به سردار نواب ووټ اچوي، دا وایه د بټو صاحب شناختي کارډ یې خپل جوړ کړي چې هر 18 کلن ځوان او ښځه د شناختي کارډ جوړ کړي، اوټ به پر شناختي کارډ لوږي. د نواب او د سردار یې کړ د اوټ اختیار نه دی، هر غریب سړی د اوټ اختیار لري. دا ذوالفقار علي بټو اول خپل شناختي کارډ جوړ کړي 0000001. دا شناختي کارډ نن ما تا جوړ کړي، ما تا اهمیت لرو. که یو سړی ریړۍ چلی، که یو سړی داړیدار مزدور دی، که یو د بل کشی دی، که بل د سرکار ملازم دی، که بل دکاندار دی، که بل ملک دی، که سردار دی، دا هر کور ووټ لري. د شمس به ورځي سوال به ورته کوي، ملا به درځي، پښتونخوا به درځي، حاجي تور به درځي، بل سړی به درځي. ستا ووټ قدر لري، ستا شناختي کارډ قدر لري. دا کار د بټو ډېر لوی سیاسي وي، ډېر لوی فلسفي وي، د ایټم بم بنیاد د کښېښوي. موږ دې پارټۍ له ورغلي یو، نور فخر نه پکوو، ډېر کارونه یې کړي دي. دا یو 18,000 زنانې په دغه بوري کې دا غریبې زنانې د بېنظیرې پیسې له 15 کلو اخلي. زه خو پخپله په دغه ځای ډېر فخر کوم چې ډېر غریبې ښځې به و بېنظیره ته هم دعا کوي، و دې پارټۍ ته به هم دعا کوي. 18,000 زنانې نماینده یې هم نه وي په بوري کې، چا ته یې دا هم نه دي ویلي چې ته د پیپلز ته ووټ ورکوې که نه ورکوې. چې کوم ماسټر سروې کوله هغه به ګسر د بلې پارټۍ وي، چې کوم کور یې غریب لیکلی دی هغه کور اوس هم په هغه کور کې 2-3 زنانې معنا پیسې اخلي. عزیزانو،
تر موږ تاسې په سیاست خبر یاسته همت درځه غواړو موږ یقین پر الله دی تر الله را لاندې الله راته ویلي دي چې محنت به کوې نیت به سمه د ولس خدمت به کوې او هر کار که دکان چلوې محنت غواړي رویه به د سمې که د هره ورځ غالونه کول خلک له تا دکان سودا نه کوي که زمینداري کوې محنت به د وي سیاست هم دغه رنګه یو شعبه ده محنت به کوې اخلاق به د سم وي خدمت به کوې بیا تا ولس کوي بیا که بلوس وي که سندی وي که پنجابی وي که پښتون وي که دوماړ وي که زخپیل وي که ناصر وي بیا تا کوي او که د رویه چپه وه انصاف نه وي کدر بیا خپل زوی له خپله پلاره تللی دی خپل ورور له خپله وروره جلا سوی او بیا توپک هم راواخي چې له ما حق د خوړلی دی طلاق دی که دی لک او زما ستا حق دا 40 کاله د 80 کاله دغه غلو وخواړئ ولې موږ توپک خوسه کوې بیا هم روانې خاطرې کړو په کار دې چې پر معلم بند کړی وای چې یو قدم هم پر دا خوا مخ تر اوسه وزیر وې اوس خو یو شی هم نه تا زما حساب راوړی دی لږ سوچ وکئ ما ته ووټ مه راکوئ ستاسو په نظر کې ښه د راځي هغه ته ووټ ورکړئ ستاسو په نظر کې راځي دا ټیم په لورلای کې دا اوس بلدیات تر شو پر اول نمبر موږ کونسلران ډېر راوایست نو ووټ دی سړي ته ورکړئ چې هغه یې ګټي دی خلک هم ستاسو 1500 ووټه ستاسو په نظر کې به ښه چې سیټ خو ګټئ دا په صحیح معنا پړه لیکه خلک پر دې بوري نه دي راغلي که راغل بیا یې ګوره و خدمت بیا یې وقار ته ګوره بیا یې اخلاق ته ګوره بیا یې پر دا ګروند باندې پر دا محله کې په دې ښار کې که بیا نشان نه وي یا خلکو دعا نه کولې یا خلکو ته سهولیات نه ورسېدل ګوره شپه په غره کې هم ترږي دا کوچان په خیمه کې هم اوسېږي شپې کوي تر ما او تا ډېر خوشحاله دي تر دا بنګلو تر دا پخو مکانو تر دا لوی کلا مګر سهولیت هلته نشته ما او تا سهولیات غواړو د دې کار دپاره دلته خاص کار ځوانان ناست دي دا ځوانان د سوشل میډیا هم اکټیویسټ پر سوشل میډیا پازیټیو رول ادا کوي د چا مخالفت مه کوئ غلط کمنټ چاته مه ورکوئ د چا زړه په ازار سي دا د لورلایي مسایل ډسکس کوي د خپلې محلې مسایل ډسکس کا له زړو نمایندګانو پوښتنه وکړه چې په 15 کال کې ته چیرې وې ته نان سټاپ ډایو وې له اسلام آباده به را روان شو پر دیره به د سټاپ وکړي مړی به د وخوړه تر لورلایي به شوټ ترسې کوټې له به لاړې له کوټې به بیا نان سټاپ وي بیا به تر اسلام آباده تلئ دا رنګ هم نمایندګان وي لکه د یو کمپنۍ نان سټاپ ډایو دا و که نه و زموږ نماینده تاسې ولیدئ ومې لیدئ که نه ویل یو خدمت یې وکئ دا ووټ دغه خلکو ورکړئ دا نن چې له موږ سره شمولیت کوي له موږ سره چې نن شمولیت وکړي خو دغو خلکو ووټ ورکړئ دا خلکو دوکا درواغ پډا ولس یې خطا موږ د الله تعالی زغه کامیابي نه غواړم زه سهار ستاسو حق وخورم زه تاسو ته ذلیله کم زه تاسو په حق نه ورسوم چې ښه نیت دې وي یوه غوا حلاله کړه دا ګرد بینډار کالوني کورو ته ونډه ورکوئ 100 اربه روپۍ رالې دغې ضلعې له نیت یې نه وي په دا ګرد ولس معنا خدمت یې نه وکړي څه سوې دا پیسې والوتې چیرې څه سوې پر مځکه ستا راښکاره کومه محله ده جوړه کم اسپتال کم سکول ده جوړ کم کار تا کړی دی هغه خو راوښیه نو د دې زموږ بل پروګرام هم شته ناوختي هم ده د دا ځوانانو موږ له تاسو سپورټ غواړو ووټ چې دی دا ډېر پسماندګی دی ووټ راکړه ووټ د یو کونډې ښځې هم شته د یو معذوره غم شته ځوانانو له تاسې موږ سپورټ غواړو تاسو د بل ووټ هم پیدا کوئ چې یو بل کور یو کور رادی کې په اکشني کور کې 10 ووټ وګرځئ زه یې نسم پیدا کولی ته یې پیدا کړه
سهار یې ته راوغواړه، سهار یې ته په حق ورسوه. زموږ په کتاب کې ما خپله په انجو کې یو 15-16 کاله نوکري وه، موږ له به 100 لکه روپۍ رالې، موږ به ګرد یونین په ورهاو. یو سړی به رالې بېل طالب غواړم مړۍ در کوم، ما سره مړۍ خورئ. سړی ماما موږ ستا مړۍ نه خورو.